زما رورا حجاج ابن الیوسف دا یو ظالم حکمران تیر شوی دی د بوسرې د ښار ظالم حکمرانو د عبدالملک ابن مروان د بني امیه د دوی یو غټ حمایت کوونکی و، د دوی ملګری و، د دوی د بادشاهي د بقا دپاره صحابه کرام شهیدان کړي دي دغه ظالم مسلمان حجاج ابن یوسف. دا د بصرې گورنر دی او په هندوستان کې په سند کې هندوستان په دې علاقه کې یو مسلمان ښځې ته یو هندو کنځلې وکړلې، د هغې نه یې لوپټه لرې کړله، د هغې بېعزتي وکړله. دغه زنانه خط ولیکه حجاج ابن یوسف ته یې ورساو، ای حجاج ته ډېر زړور یې، موږ ستا په باره کې اورېدلي دي، ته ډېر پهلوان یې، موږ ستا په باره کې اورېدلي دي، ته ډېر حماس او شجاع او بهادر یې، ته په اسلام باندې خفه کېږې، ته په مسلمانانو باندې خفه کېږې. راځه نن خپله غوسه، راځه نن خپله بهادري دا د اسلام دپاره ښکاره کا. یو هندو یو مشرک را پاڅېږي، د مسلمانانو حکمراني ده، مسلمانان ځای په ځای باندې ملکونه او علاقې فتح کوي. راشه په هندوستان کې ستا خور ته هندو لاس ورچولی، مشرک لاس ورچولی، راشه زمونږ تپوس وکړه. حجاج ابن یوسف میټینګ طلب کو او وی ځوانان مجاهدین سپاه سالاران د صحابو بچی ماته راولئ. په دې کې څوک موجود دی؟ په دې د فوج په کمانډرانو جرنیلانو کې یو ځوان سپاهي دی چې د هغه عمر 19 کاله دی. څو کاله دی؟ 19 کاله دی. په 19 کالو کې د ماشوم ګیره نه راغلی. زما دغه زوی الیاس احمد دا د 19 کالو دی، د ده په عمر کې دی محمد ابن القاسم او د اسلامي فوج سربراه دی. او محمد ابن قاسم د حجاج ابن یوسف سکه وراره دی. قاسم د محمد پلار دی، والد صاحب دی، او دغه قاسم خپل رور شهید کړی حجاج ابن یوسف. همدغه حجاج د ظالم حکمران د خپل رور شهید کړی دی، قاسم د محمد ابن قاسم پلار. جرنیلان را طلب کړل، میټینګ کې ناستو، د هر چا نه خپل انټرویو اخلي، د هر چا شجاعت او بهادرۍ ته ګوري، د هر چا هسټري مطالعه کوي. جرنیل صاحب تا چېرته جنګونه کړي؟ ما په یمن کې جنګونه کړي دي. څومره علاقې دې فتح کړي؟ دومره علاقې مې فتح کړي دي. او جرنیل صاحب تا په کوم ملک کې جنګونه او جهادونه کړي دي؟ ما سره دومره لښکرو، ما په شام کې پلانکۍ علاقه فتح کړې ده، ما په ایران کې فارس کې پلانکۍ علاقه فتح کړې ده، ما پلانکۍ قلا فتح کړې ده. خا محمد ابن قاسم ته چې لاندې باندې ولیدل، ورته وایي من انت، ته څوک یې؟ ورته وایي انا محمد ابن القاسم، زه محمد ابن قاسم یم. وایي ستا عمر څومره دی؟ زما عمر چې دی 17 ایئر، 19 کالو یم، زما عمر 19 کاله دی. او د هغه په بدن باندې ویښته ودرېږي چې دا خو زما وراره دی. که ته وایې چې ولې ته خبر نه و؟ محمد ابن قاسم به د نه ځان ساته چې زما پلار یې شهید کړی دی. داسې نه چې د یرې نه چې زه د نه قصاص وانخلم، زما نه چېرته دا تپوس وکړي. محمد ابن قاسم به د سره نه میلاوېده. محمد ابن قاسم په غش ویشتلو کې یو لوی بهادر دی. محمد ابن قاسم په اس سورېدو باندې انتهایی درجه مهارت لري. محمد ابن قاسم چې کله په غشي باندې یو ځای ولي په بدن کې یو زره نه خطا کېږي، په دې وجه باندې د فوج مشر دی. او محمد ابن قاسم په باره کې راځي چې ډېر ښکلی و، ډېر مزېدار و، ډېر لوړ و، د منډه مقابله به ورسره چا نشه کولی، د اس په سورېدو مقابله به ورسره چا نشه کولی. جهادونه یې په کم عمرۍ کې ډېر کړي وو. 10 کلنۍ نه جهاد شروع کړی دی. 2 کاله د کفر خلاف دا جنګېدلی، زموږ استاسو په اصطلاح کې ډزېدلی دی. دا هغه ځوان سپاهي دی. ګوره ورته دغه ظالم بادشاه ستا حجاج ابن الیوسف دته حکم کوي، شابه د ځان سره فوجونه واخله، ځوانان ځان سره واخله، او شابه په بحرونو په بیړیو کې واوړه، په بحر باندې واوړه، په سیندونو باندې واوړه. د غرونو پروا مه کوه، د اوبو پروا مه کوه، د ولږې پروا مه کوه، د تندې پروا مه کوه. ولې درته دومره ښه حکم کوم؟ جرنیل صاحب محمد ابن القاسم په هندوستان کې پلانکۍ زنانه ته هندوانو کنځل کړي دي. د هندوانو د کافرانو دومره شجاعت چې مسلمانان دومره ډېر دي، دومره طاقت دی، د صحابو بچي لا ژوندي دي.
او دوی مسلمانانو ته کنځل کوي ورشو هندوستان فتح کا. محمد ابن القاسم ځان سره د صحابو بچي واغستل، ځوانان فوجین واغستل، بوډاګان فوجین مجاهدین روان کړل، اسونه روان کړل، اوخان روان کړل، زغری واغستلې، توري واغستلې، نیزي واغستلې، غشي واغستل او خلونه واغستل او روان شو. قسم په الله محمد ابن القاسم جنگيږي، شهیدان ورکي، د شهیدانو پروا نه ورزي، ځوانان مجاهدین شهیدانیږي پروا نه ورزي مخکې روان دي، بوډاګان شهیدانیږي پروا نه ورزي مخکې روان دي. ولې مسلمان زنانه ته کنزل شوي دي. چا ورته کنزلي کړي دي؟ هندو ورته کنزلي کړي دي، چا ورته کنزلي کړي دي؟ کافر ورته کنزلي کړي دي. محمد ابن القاسم جنگيږي چې هغې پورې ستا علاقې دی فتح کړلې، هندوستانی فتح کو. وایا محمد ابن القاسم د کوم ځای فاتح دی؟ د هندوستان فاتح دی. د کوم ځای فاتح دی؟ د سند فاتح دی. ولې فتح کړی دی؟